زما مسلمانانو رونو زنن تاسو ته د محسن اعظم صلی الله علیه وسلم سیرت او صورت او اخلاق مبارکو باندې یو څو منټه بیان کول غواړم، لیکن د دې سره سره ستاسو نه توجه غواړم زما محترم اوریدونکو. سیرت معنی دا د یو چا په کارکردګو باندې بحث مباحثه کولو، لیکن تر نن تاریخ پوری یو داسې محدث، یو داسې مفسر، یو داسې مقرر، یو داسې مدبر، یو داسې مفکر، یو داسې مورخ نه دی تیر شوی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت یې احاطه کړې وي. لہذا زه هم تاسو ته د سرداری دو جهان صلی الله علیه وسلم په سیرت او اخلاق باندې د لږ وخت دپاره روشنایي اچول غواړم. محترم اوریدونکو، زما د آقا سرداری دو جهان احمد مجتبی نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق مبارکه سو. زما محترم اوریدونکو مسلمانانو، زما د آقا صلی الله علیه وسلم چې څنګه صورت حسین وو دغسې سیرت هم حسین دی. په صورت کې جمال وو او په سیرت کې کمال دی. زما د محبوب صلی الله علیه وسلم د سیرت باب دومره وسیع دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رفیقا ازواج مطهرات کی لقیقا پا امت شفیقا پا اخلاقو کی خلیقا پا کائنات کی سلیقا پا شان کی عجیبا انتہائی خوش نصیبا دا اللہ جل جلالہ حبیبا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کان خلقه القرآن. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ زما د آقای دو جہان سروری کونین صلی اللہ علیہ وسلم ټول اخلاق او سیرت او قرآن مجید وو، یعنی چې قرآن کریم بکله د معمولات مبارک امر وکړو نو هغه معمولات زما د پیغمبر وو، او چې کله به قرآن مجید امر وکړو د افعال مبارکی نو هغه افعال د زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل کړي وو. او کله به چې قرآن کریم د اقوال ذکر وکړو نو زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هغه اقوال خپل اقوال ګرځولي وو. لنډه دا حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہ فرمایي زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق او سیرت مطالعه کول غواړي یا قرآن کریم را واخله دغې ته وګوره. زما د پیغمبر اخلاق او افعال او اقوال هم دغه قرآن کریم دي. نو لہذا قدرمندو ملګرو، زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې هم و چې د هغې استاذ نه و، او زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې استاذ و چې ټول کائنات یې شاګردان وو. او زما آقا سرداری دو جهان صلی الله علیه وسلم داسې یتیم و چې نه یې مور وه او نه یې پلار و او نه یې نیکه و، یتیمتوب کې داسې یتیم و. او په ټوله مکه کې لا وارث کاري او وارث داسې و د ټول امت لا وارثانې وارثان او حسین داسې و چې کله یوسف علیه السلام کله ښځو ولیدو نو خپلې ګوتې یې کټ. او زما آقا سرداری دو جهان صلی الله علیه وسلم چې چا هم لیدلی و نو خپل بچي یې د الله جل جلاله په لاره کې شهیدان کړي وو، خپل خاوندان یې د الله جل جلاله په لار کې شهیدان کړي وو، خپل پلاران یې د الله جل جلاله په لار کې شهیدان کړي وو. او زما آقا صلی الله علیه وسلم چې چا لیدلی وو او حضرت یوسف علیه السلام چې کله ښځو ولیدو
نو خپلې ګوتې یې کټ کړې وي او زما آقای دو جهان سرداری دو جهان صلی الله علیه وسلم چې کله خلق ولیدو نو زما د آقا صلی الله علیه وسلم ملګرتیا کې د الله جل جلاله په لاره کې خپل سټونه کټ کړي وو په حسن کې داسې حسین و زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د عربو پیغلو جنو او حیا پکې دومره وه چې د عربو پیغلو جنکو په حیا کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقابله نشوه کولی او زما په آقا صلی الله علیه وسلم کې حیا دومره وه چې د عربو ټولو پیغلو جنکو د نبی علیه الصلاة والسلام سره په حیا کې مقابله نشوه کولی دا یې د حیا انداز او بہادر دومرو چې د حنین په جنگ کې یوازې ولاړو او دای ویلا ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب او مهربان دومرو چې په ټول ژوند کې چاته په بوتو باندې اشاره نه وکړي زما د نبی صلی الله علیه وسلم داسې سیرتو چې په یو وخت کې بعد وسیزونه زما مدنی محبوب صلی الله علیه وسلم شریف هم و بہادر هم و حسین هم و باحیا هم و امی هم و استاذ هم و یتیم هم و لاوارث هم و محترم و اوریدونکو زما نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچی کلم مسکے شو پا غمبا بشو نو پا دنیا کی بد جنتی و نظارت جوڑا کلیشوا او کل بچی پا غصے کی راغ لے نو دا جہنم یو نظارت جوڑا کلیشوا دغرنگی زما آقا سرداری دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم بچی کلا قدم چتولو سنت بش او کل بیچ خبری کولی نواغبا حدیث شو او کل بچی عمل کولی نواغبا با شریعت جوڑ شو او سو بیچ پنیکا کی راغلا دهوین با امہات المؤمنین جوڑ شولی مکی ته چې کله راغلو مکه مکرمه شوه مدینې ته چې راغلو مدینه منوره شوه ابوبکر چې راغلی نو صدیق شو عمر رضی الله تعالی عنه چې راغلی نو فاروق شو عثمان رضی الله تعالی عنه چې راغلی نورین شو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چراغ حیدر شو او حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چراغ کاتب وحی شو حضرت ابو عبیدہ بن جراح چراغ امین الامت شو او کله بچی زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا ډاکوان او غله راغلله نو د هغوی نه به محافظین جوړ شو او کله بچی فاسقان او فاجران راغلل نو د هغوی نه به زاهدین جوړ شو او کله بچی د عربو شپنکیو باندې چې راغلل نو د هغوی نه به د زمانې مقتدا او امامان جوړ شول دا ټول انقلاب وایي چې دا څنګه راغی دا انقلاب زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د محنت د وجې نه راغی دا انقلاب زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت باندې د عمل کولو د وجې نه راغی دا انقلاب د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د خپل امام جوړولو د وجې نه راغی زما عزت مندو اوریدونکو نن هم هغه هدایت ربانی او دعوت اسمانی موجود ته او د سیرت چل سیام ډیر کیږي او د عید میلاد النبی لوی لوی جلوسونه وزي لیکن هغه فضا او هغه ماحول نشتا ما فضا او کوم ماحول چې د صحابه کرامو په زمانه کې وو ځکه خو انقلاب ناراضي لہذا کمونږ او تاسو هم هغه ماحول جوړول غواړو مونږ او تاسو له به هم بیا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خوږو سنتو او طریقو باندې تک کول پکار وي
अल्लाह जल्ल जलालुहु दे मोंग और तासु ټول मुसलमानانو ته توفیق را نصیب کی چې موږ او تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وګو سنت باندې تبلیغ. آمین. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.